السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مولوی صاحب، الله د تاسو خوشحال ساتي. تاسو دا یو پوښتنه کړې ده بشرط شی بشرط لا شی لا بشرط شی دغه څه ته وایي. د دې تفصیلی جواب خو ان شاء الله زه درکوم. د دې یو جواب په عید نمخ کې وړو کې عید نمخ کې ما یو چاته ورکړو، زمونږ یو مرګره دی هغه اردو سپیکینګ د پنجپای دغه ته ما اردو کې ورکړو، ډیر زیات تفصیل سره ما ورکړو، خو هغه ما وغوښته خو ما مومند نه کو. هغه کې ما ته ډېر افسوس هم دی. ما نیت مال چې زه به هغه در لګم. بیا چې نن زه غرمې راغلم، ما د وفاق امتحانونه لګیا دي، وفاق ډیوټۍ نه راغله، نو بیا ما بیا ریکارډ کړو ډېر تفصیل سره، خو بس هغه ما سره چې وایس چینجر کوم دی هغه کې څه فرق راغلی دی، هغه ریکارډ هم را ځای شو. اوس زه دستا ته سو مختصر خبرې کوم، خو په دې نه مخکې چې یوه خبره زه درته کوم ډېره ضروري ده. دغه خبره ده چې اکثر د سوالونه د غیر مقلدین او د فرق باطله صوفیان د بریلیان دغه پنځپیریان دغه پوښتنې کوي چې کله تا ور سره بحث په اصل موضوع باندې، نو بجې د دې چې دوی تاسو سره په اصل موضوع باندې خبرو کې دوی دغه علمی اصطلاحاتو کې مد مقابل الجاو کې او عوام الناس هغه په شکوک او شبهاتو کې مبتلا کی. او د دینه مقصد تاسو به ویلي آداب البحث الشنقیطی کې د اصول مناظره کې د مناظره په آدابو کې چلبازیانو کې زنه چلبازیان دغه سه هم دي چې کچرتا یو مناظر په یو مسله باندې بحث کول غواړي او په هغه بحث باندې ورسره څوک یو څوک ورسره په یو مسلې باندې بحث کول غواړي او په هغه مسلې باندې د مطالعه نشته ده، فی الحال د بحث نشي کولای، نو ځان بدای څنګه خلاصي؟ نو هغه ځان خلاصولو لپاره سلور 15 طریقې دي. په هغه کې یو طریقه دغه هم ده چې دغه مناظر ته پکار دغه چې د ګران علمی اصطلاحات وچړي دغه بحث لګیا کی د دې به دوه فائدې. یو فائدہ به دغه چې کم از کم هغه د مقابل چې کوم مناظر دی هغه ته بدای اصطلاحات خو اول ورزینه، نو هغه به مرعوب شي، خو بل فرض هغه ته کچرته د اصطلاحات ورتلل او هغه جواب ورک، بیا کم از کم دومره خو به چې هغه کوم عوام الناس دی عوام کله نعم هغه خو به مرعوب شي. نو عوام کا کم از کم کاغه اصل موضوع باندې تاسو سره دلایل نه هم بیا بم د عوام الناس وی چې ماشاءالله زمونږ مولوی صاحب ډېر قابل وزکه چې دومره ګران علمی اصطلاحات او ډېر منطقي مولا دی او ډېر قابل انسان دی، نو عوام الناس به مرعوب شي. او مقصد د دې ټولو سي مقصد د دې ټولو دغه چې اصل مسلې نه د عوام الناس توجه هټاو شي. نو بهرحال خو کامیاب مناظر دغه چې هغه مناظره په دوران باندې د مد مقابل د مناظر د دې چالونو نه خبر وي او هغه ته د دې جوابونه نه کوي او هغه نه صرف نظر کوي او اصل مسله د ملحوظ نظر وي. بهرحال نو دغه تاسو تقریبا زه چې دوه ورځ د واتس اپ خلاصوم، نو یا غیر مقلدین یا بریلیان د صوفیان ماماتیان یو خدا ستپوس کړي د ګران سوالونه کوي چې جی دا ستوي جی د کلی څومره قسمونه دي، جی د جزئی څومره قسمونه دي، او جی د کل په څومره قسمونه دي، جی د بشرط شی بشرط لا شی، جی دا ستوي جی د کلی ذاتی کلی عارضی ستوي. او پرون راته یو میسج کړو وای چې د محمول بالذمیمه او محمول بالسمیمه ستوي. نو عام طور باندې زه خپل د حضراتو ته د دې خبرو جوابونه نه کوم په وجه د دې چې د اسه وخت ضایع کول او بس اصل موضوع او اصل بحث نه د عوام الناس توجه هټاو کول. بهرحال او تاسو نه پوښتنه کړې ده، نو زه ان شاء الله مختصر جواب درکوم، تاسو به ان شاء الله په هغه مختصر باندې پوه شئ. هغه دغه چې تاسو دومره خو به تاسو ویلي تفسیر المنطق کې خو په وړو کې درجه ول طالبانو ملي چې مفهوم په دوه قسمه دي، یو کلی دی او یو جزئی دی. کلی هغه چې ډېر افراد لري، جزئی چې افراد زیات نه آسان الفاظ کې. بیا د کلی په دوه قسمه دي، کلی ذاتی او کلی عارضی. کلی ذاتی هغه کلی ته وایي چې هغه کلی د خپل افرادو یا خو پورا حقیقت وي او یا که پورا حقیقت نه، نو کم از کم د حقیقت جز خوېږي. لکه مثلا انسان دی، اوس د انسان افراد دي زید عمر بکر خالد دا وغیرہ وغیرہ. اوس د لفظ انسان د خپل افراد زید عمر بکر وغیرہ د پر د کل حقیقت ته پورا حقیقت ته دیتا هم کل ذاتی وای. او که پورا حقیقت نه حقیقت جزئی، نو بیا مثلا لکه حیوان چې دی، حیوان د دې افراد دي
انسان، فرس، بقر، غنم، دا ټول د افراد دي د حیوان. اوس د حیوان د یو کلی ذاتی ده، د خپل افرادو لپاره د حقیقت جز ده، کل حقیقت نه نه دیته وای چې کلی ذاتی، او کلی عرضی دیته وای چې هغه د خپل افرادو نه پورا حقیقت وي او نه د حقیقت جز وي، بلکې حقیقت نه یو خارج سیز وي او حقیقت ته لاحق وي، حقیقت ته لازم وي، یا به لازمي ورته او یا به لاحق وي ورته. دیته وای چې کلی عرضی، لکه مثلا انسان د لپاره ضحک، اوس د ضحک چې دی د انسان په حقیقت کې نه دی داخل او نه د حقیقت جز دی، او البته د انسان سره خاص دی. د کلی ذاتی او کلی عرضی کې دلته تقریبا 12 قواعد دي چې هغه ډیر ضروری دي. هغه ما کړی هم، بس خو ما نه ځای شول، زه مختصر دومره درته وایم، یو دوه خبره ضروری درته کوم چې حقیقت وي، حقیقت کې داخل وي، هغه کلی ذاتی ده، او چې حقیقت نه خارج وي هغه کلی عرضی ده. په کلی ذاتی او په کلی عرضی کې دومره فرق پیژندل پکار دی چې کلی ذاتی محتاج د دلیل نه وي، کلی ذاتی دلیل ته محتاج نه وي، او کلی عرضی چې وي هغه محتاج الی الدلیل او محتاج الی السبب وي. کلی ذاتی د سبب نه مستغنی وي، او کلی عرضی چې هغه د سبب نه مستغنی نه. مثلا تا ته چا ویل چې زید انسانون، زید انسان دی، اوس د انسانیت د زید کل حقیقت ته کلی ذاتی ده. اوس چې تا ته چا ویل چې زید انسانون، زید انسان دی، اوس د مخاطب د متکلم نه دا سوال کول چې لما صار زید انسانن، زید انسان ولې دی، یعنی د زید په انسانیت باندې دلیل مطالبه کول دا خبره صحیح نه ده، دا غلطه ده، ځکه چې زید انسانون د کلی ذاتی ده او کلی ذاتی محتاج الی الدلیل نه وي. او البته کته ته چویل چې زیدون ضاحکون، زید ضاحک ته، یا زیدون متعجبون، زید متعجب دی، بیا د کلی عرضی ده، او کلی عرضی کې سړی د دلیل مطالبه کولای شي. نو ته دا تپوس کولای شي چې لما صار زیدون ضاحکن، زید ولې ضاحک دی. بهرحال نو دغه یو فرق پیژندل پکار دی. بل د کلی عرضی چې ده، د کلی عرضی دا کچرته خپل موضوع ته بالواسطه لاحقوي، کلی عرضی کچرته خپل موضوع ته په خپل موضوع باندې حمل وي د کلی عرضی بالواسطه، بیا دې ته ویل کېږي چې محمول بالضمیمه، ذات سره محمول بالضمیمه. لکه مثلا الانسان ضاحکون، اوس دا ضاحک چې دی د انسان باندې حمل دی، دا ضاحک انسان دی پر کلی عرضی ده، خو د ضحک انسان ته عارض دی، لاحق ته په واسطه د تعجب. نو د ضحک د انسان دی پر دیته وای چې محمول بالضمیمه. او کچرته کلی عرضی داسې کلی عرضی وي چې هغه په خپل موضوع باندې حمل وي بلا واسطه، بلا واسطه، سپکې واسطه مسته کې نه، نو هغه ته ویل کېږي چې محمول بالصمیمه، صوت سره محمول بالصمیمه. لکه مثلا الانسان کاتبون، د کاتب د انسان لپاره د انسان باندې حمل له بغیر د څه واسطې نه لري. دا یو خبره شو. بل خبره د پیژندل پکار دی چې دا کلی ذاتی بیا په دوه قسمه باندې ده، کلی ذاتی، کلی عرضی. کلی عرضی بیا په دوه قسمه باندې ده، خاصه و عرض عام، خاصه و عرض عام. کلی عرضی خاصه دی ته وای چې د یو حقیقت او د یو ماهیت د افراد سره خاص وي. لکه الانسان ضاحکون، د ضاحک چې دی د کلی ذاتی خاصه ده، صرف د انسان د افراد سره خاص دی. په نور حیواناتو کې ضاحک خندا کول، ضاحک منه کوي هنسنے والا، خندا کون کې ضحک خندا کول، د نورو ماهیتونو سره خاص، نورو ماهیتونو کې نموندېږي، دا صرف د انسان سره خاص دی. او عرض عام، کلی عرضی عرض عام، کلی عرضی عرض عام دی ته وایي چې هغه د یو حقیقت یو ماهیت افراد سره خاص نه وي، بلکې د ډیرو ماهیاتو او ډیرو حقایقو د افرادو کې مشترک وي. دا کلی عرضی بیا په دوه قسمه ده، خاصه عرض عام. بیا خاصه هم بیا په دوه قسمه ده، شامله او غیر شامله. شامله دي ته وایي چې ټول افراد ته شامله، او غیر شامله دي ته وایي چې بعضی ته یو بعضی ته نه. بهرحال دا خبره تاسو وپېژندله.
اوس دلته یو سیز دی هغه پیژندل ډیر پکار دي. زه د بشرط شی بشرط لا شی لا بشرط شی دا زه درته بیانوم. د بشرط شی او بشرط لا شی د کلی عارضی مونږ بیان کړل. کلی عارضی دیته وایي چې نه د ماهیت پورا حقیقت وي او نه د حقیقت جز وي. په د کلی عارضی کې مناطقات درې سیزونه بیانوي. په کلی عارضی کې مناطقات درې سیزونه بیانوي. نمبر 1 عرض عین را زواد عرض. نمبر 2 عرضی عین را زواد یا. نمبر 3 محل. دا درې سیزونه مناطقه په کل عرضی کې دا درې اصطلاحات بیانوي. او عرض ستوي عرضی ستوي محل ستوي په دې کې فرق شته دی کدا یو دی په دې کې اختلاف دی د مناطقو. جمهور مناطقو قول دغه دی چې نه په دې کې درې وړو کې تغایر ذاتی نشته دی. جمهور مناطقو مذهب دغه دی چې دې کې تغایر ذاتی په دې درې وړو کې تغایر ذاتی دی. او بعضی مناطقه دا وایي چې نه د درې وړه عرض عرضی محل د متحد بذاتی تغایر ذاتی په دوی کې نشته. البته تغایر اعتباری فرق اعتباری په درې وړو کې شته. اوس هغه فرق څه دی هغه پیژندل پکار دی. عرض ستوي عرضی ستوي او محل ستوي دا پیژندل پکار دی. عرضی دیتا وای عرضی دیتا وای چې هغه د یو عرضی هغه موجود ته وای چې هغه په خپل وجود کې محل ته محتاج وي. عرضی هغه موجود سیز ته وای چې هغه په خپل موجود کېدلو شي په خپل وجود کې محتاج ال المحل وي. دیتا ویل کېږي چې عارضی لکه مثلا سواد او بیاض سپین او تور. اوس د سپین رنگ او د تور رنگ د عارضی ده. د سپین رنگ او د تور رنگ د دې د پارا د داسې سيزونه دي داسې موجودونه دي چې دا د محل نه بغیر نشي موجود کېدای. دا د محتاج دي محل ته. دیتا وایي چې عارضی او عرض دیتا وایي چې عارضی نه مشتق وي. لکه اسود او ابيض. اسود مشتق دي د سواد نه ابيض مشتق دي د بیاض نه. یا د کشن کاتب مشتق دي د کتابت نه. کتابت د بغیر محل نه نشي کېدای. تا به چرته نه لیدلی چې د کتابت وجود بغیر د محل نه په خارج کې نه. کتابت محتاج دي محل ته. او کاتب چې دي د کتابت نه مشتق دي دیته ویل کېږي چې عرض. اوس محل څه ته وایي؟ محل دیته وایي چې هغه سره عرض قائم وي. محل څه ته وایي؟ محل دیته وایي چې هغه سره عرض قائم وي. لکه مثلا یو کپڑا ده هغه سپین رنگ دی. اوس د کپڑا چې ده د محل دی او د سپین رنگ د سره قائم دی عرض دی د سره قائم دی دیته ویل کېږي چې محل. ان شاء الله امید دي چې تاسو په دې خبره باندې پوه شئ. اوس راشي مونږ اصل بحث ترازو بشرط شی بشرط لا شی لا بشرط شی. ماهیت او حقیقت د دې درې اعتبارات دي. بلکې مونږ به دا وایو چې په غټه کې د دې دوه اعتبارات دي مطلق او مقید. هر ماهیت او حقیقت لپاره دوه اعتبارونه دي مطلق او مقید. بیا د مقید بیا په دوه قسمه دي. مقید بقید الثبوت مقید بقید الوجود. یا دوم قسم یې دی مقید بقید السلب یا مقید بقید النفي ورته وایا. اوس د کوم اعتباری چې مطلق ته د مطلق اعتبار چې دی یعنی چې دغه مقید نه دی نه قید ثبوت سره او نه قید نفي سره د مطلق ته ویل کېږي چې لا بشرط شی لا بشرط شی. او که اعتبار چرته مقید بقید الوجود وي هغه ته ویل کېږي چې بشرط شی. او که اعتبار چرته مقید بقید النفي وي بقید السلب وي هغه ته ویل کېږي چې بشرط لا شی بشرط لا شی. د دې مثال ته داسې واخله د مثال داسې ته واخله چې تا یو سړی ته دعوت وکړو مثلا د ناشته دعوت ته ورته وکړو چې تا به سبا ناشته ما څنګه خدا دې ورته ذکر نه کړله
چې په نشته کې بزتا ته سس سيزونه در کومه سس سيزونو سره برزه دستا کرام کومه دته وای چې لا بشرط شي مطلق الشيء او هم ورته وای هغه بار مخکې روان دي دته وای چې لا بشرط شي لا بشرط شي چې دا د ورته ذکر نکړ چې زبتا ته صدر کومه خیس سیز پکې ذکر نشته. اچھا او کچا چرته د نشته دعوت ته چاته وکړو او هغه ته دا هم بیان کړم چې بیان وکړل چې سبب په نشته کې زده تاپ د سيزونو سره مثلا پاریټي بای حلوا بای چای بای په دې سيزونو سره بزرسته کرام کوم دې ته وای چې بشرط شي یعنی ورته بیان وکړل چې دا د سيزونه بای شی د ورته ذکر ک چې څه شی سره به مشروط وي دې ته وای چې بشرط شي. او کتا چرته د نشته دعوت کو واغه ته دا بیان کړل چې زبستا ته نشته دعوت کومه سبا خو پاغه کې به پریټان نه وي پریټین نه کېدلو شرط ورته ذکر کړ دته وای چې بشرط لا شی دته وای چې بشرط لا شی. امید دی چې ان شاء الله په دې باندې به تاسو پوه شوي وي. تاسو به یو بل انداز سره هم بیانېږي د بشرط شی بشرط لا شی لا بشرط شی مطلق الشيء اور شی مطلق به تاسو ویلي بس دغه مطلق شی او شی مطلق نه دغه درې اقسام راوځي بشرط شی بشرط لا شی لا بشرط شی دا بشرط شی بشرط لا شی لا بشرط شی د سزان ته جلاسیز نه دی بلکې هغه مطلق الشی او شی مطلق دی او مطلق الشی او شی مطلق کې 10 فروق دي لس طریقو سره په دې کې فرق دی. بهرحال اوس دا کلیپ مانه وګدیږي او ماتلته الکانم ناستی سبق ته پاره خو دومره درته وایم چې په دوه مجبه کې یو تعبیر د دې هم کیږي چې مرتبه د لا بشرط شی مرتبه دا ویل کیږي چې اعتبارات او مرتبه په درې قسم دي مرتبه لا بشرط شی مرتبه بشرط لا شی مرتبه بشرط شی. مرتبه لا بشرط شی دا هغه مطلق شی دی چې په هغه کې نه د عموم شرط وي او نه د خصوص شرط وي دیتا شی من حيث هو نام هو ورکی د مرتبه لا بشرط شی ته مطلق شی نام هم ورکی او شی من حيث هو دا نام هم ورکی او یو بل نام دی عارضی دا هم ورته وای ماهیت مطلقه هم ورته وای دا ټول نمونه دي د مخ کې مونږ چې ذکر کړه عارضی او عرض او محل دا عارضی چې دی داغه لا بشرط شی دی. بهرحال دا تاسو دې تعبیر دسم کولای شي چې لا بشرط شی چې په هغه کې نه تجرد عن العوارض شرط وي او نه د اختلاط مع العوارض شرط پکې لکه مثلا مطلقاً انسان چې دی په هغه کې نه د شرط د عوارض شته نه د عموم شرط شته پکې نه د خصوص شرط شته پکې دې ته ویل کېږي چې لا بشرط شی او بشرط لا شی بشرط لا شی دې ته ویل کېږي چې هغه ماهیت چې بشرط عدم الخلط مع العوارض یعنی په هغه کې د عوارض سره د اختلاط عدم شرط ضروری دی په دې کې د خصوص کې نه البته د عموم کې ضروری پکې خو د عموم کې دم صرف دومره چې دا په عنوان او په تعبیر کې معنون کې د دې اعتبار نشته. بهرحال دا یو ګران بحث ځان ته جلا لکه مثلا دغه هم په شی دا په شی مطلق کې داخل دی هغه مرتبه لا بشرط شی چې وا هغه په مطلق شی کې داخله وا او د بشرط لا شی چې دی دا په شی مطلق کې داخل دی. لا بشرط شی چې په دې کې د لا نفي کې دی پکې او مرتبه بشرط شی مرتبه اچھا داغه چې دی دا بشرط لا شی دې ته مونږ دوام نام چې دی ماهیت مجرده نام خو ورکو ځکه چې دا ماهیت مجرده عن العوارض دی دې ته ماهیت مجرده هم وای. او دریم سیز دی مرتبه بشرط شی مرتبه بشرط شی دا هغه محل دی چې موږ مخکې بیان کړ چې محل دې ته وای چې عصر عرض قائم وي. بهرحال په د مرتبه بشرط شی کې اختلاط مع العوارض شرط وي یعنی په دې کې دا قید خصوص خو پکې خو قید عموم نه پکې. اچھا په دې کې دا خبره پیژندلم پکار دی چې کله ماهیت سره د عوارض شرط ولګيږي بیا دا یو فرد او په خارج کې موجود کیږي خو په
د ماهیت چې دی د په خارج کې موجود کیږي خو په ضمن د ماهیت په ضمن د افراد د فرد. اوس په دې کې دا خبره پیژندل پکار دی چې د مرتبه بشرط شی مونږ بیان کړل چې دیتا محل هم وای بشرط شی هم ورته وای او د یو دریام نام دی ماهیت مخلوطه. ماهیت مخلوطه دا بشرط شی د مخلوط مع العوارض ځکه ورته ماهیت مخلوطه هم وای. واغه بشرط لا شی چې هغه دوه کومه مرتبه وا هغه مونږ بیان کړل چې هغه ته ماهیت مجرده هم وای. اوس د خبره پیژندل پکار دی چې د علماو په دې خبره باندې مناطقه په دې خبره باندې اتفاق کړی دی. د مناطقو په دې خبره باندې اتفاق دی چې د ماهیت مجرده چې کوم دی بشرط لشی د دې په خارج کې خپل څه وجود نه او د مرتبه بشرط شی چې دی د دریمه مرتبه چې ده د ماهیت مخلوطه چې ورته وای د دې وجود په خارج کې موجود دی. باقی پاتې شو لا بشرط شی ماهیت مطلقه چې ورته وای او عرض او عرضی چې ورته وای د دې په خارج کې وجود وی کنه په دې کې د مناطقو اختلاف دی. محققین مناطقه حتی چې په هغه کې رئیس المحققین شیخ ابو علی سینا هم پکې داخل دی. دا هغه مذهب دغه دی چې د ماهیت مطلقه یعنی د لا بشرط شی د دې هم په خارج کې وجود وی خو بعضې مناطقه وای چې نه د دې ماهیت مطلقه په خارج کې وجود نه لري بلکې دا په خارج کې د دې افراد موجود وي. والکلیات الماهیات متنزه عن الافراد الموجود فی الخارج. په خارج کې صرف او افراد موجود وي او د دې خارجي وجود نه حتی چې بعضې حضرات د دې وجود ذهنی نه هم انکار کړی دی خو محققین وایي چې نه وجود ذهنی نه انکار کول د مناسب نه دي. بهرحال لنډه غنډې په دې باندې چې اعتبارات د ماهیت درې دي مطلق او مقید بقید ثبوت او مقید بقید سلب. مطلق دا مرتبه لا بشرط شی ده او مقید بقید ثبوت مرتبه بشرط شی ده او مقید بقید نفی یا سلب دا مرتبه بشرط لا شی ده. امید دی چې په دې تفصیل باندې وتا سو کوئی شوی وي. الله مې خوشحال ساته.